السلام علیکم ډیر سټوډنټس تاسو سره نن په خپل یو نوی ویډیو کې چې هغه د کنسپټ اف اسید او بیس د سیریز یو بل سیریز ویډیو ده چې دا غي نوم دی لیویس کنسپټ اف اسید اینڈ بیس. د دې نه مخکې مونږه ارهینس اسید او بیس ویډیو د ارهینس مطابق اسید هغه سبستانسز دي چې هغه په اوبو کې هایدروجن آین ورکوي. د ارهینس مطابق بیس هغه سبستانسز دي چې هغه په واټر کې OH نیگیټیو آین ورکوي. دغه شانتي براسټډ کنسپټ والا اسید هغه اسید دی چې هغه هایدروجن آین ورکوي خو د واټر ضرورت ورته نه. او بیس هغه سبستانس دی د براسټډ لوري مطابق چې هغه H+ آین اکسپټ کوي. دا اونلی دوه کنسپټ چې دا څخه د پورې د پروټون یعنی H+ آین پورې لیمیټډ وو علاوه د ارهینس بیس نه چې پای کې OH- آین ډونیټ کولو. دا کنسپټ چې کوم دی نو هغه اباوت لیویس کنسپټ چې د الکترونیک کنسپټ هم ویل شي ځکه چې په دې کې باقاعده چې دی نو الکترون چې دی هغه ډونیټ کیږي او اکسپټ کیږي. نو راځي چې سٹارټ واخلو او ایکسپلین کو چې لیویس کنسپټ څه شی دی. په دې کوېسچن چې راځي نو تاسو راتلی شي چې ایکسپلین لیویس کنسپټ اف اسید اینڈ بیس او یا د راتلی شي تاسو لا د دې کې چې کوم اگزامپلز دي دا غي نه کوېسچن راولي او تاسو ته وایي چې دا ایکسپلین کې چې په دې کې څوک لیویس اسید او څوک لیویس بیس دی. خجی انټروډکشن ته راځو. په انټروډکشن کې راټول اول وایي G.N. Lewis presented his own concept of acid and base in 1923. مطلب دا کنسپټ چې کومو د لیویس کنسپټ دا د G.N. Lewis چې دی هغه پریزنټ کړو د 1923 کې. خجی وس راځو مخکې د ډیفینیشنز اف اسیدز او بیسز ته. د ټول ناول لیویس اسید موږ ډیفاین کوو چې لیویس اسید څه شی دی. نو اکارډینګ ټو دیس کنسپټ د دې کنسپټ مطابق یو لیویس اسید از ا سپیشي د هغه سپیشي هغه سبستانس په هغه کیمیکلز په that can accept or tend to accept چې هغه accept کوي یا کوشش کوي tend mean کوشش کوي to accept a pair of electrons د الکترونو د پیر. مطلب لیویس اسید هغه سبستانس دی چې هغه الکترون پیر اکسپټ کوي اور ټینډ ټو اکسپټ یا کوشش کوي چې اکسپټ کړي پیر اف الکترون. تاسو ته ما ویلو چې د لیویس کنسپټ الکترونیک کنسپټ هم وایي ځکه چې دې کې پیر اف الکترون اکسپټ کیږي یا ډونیټ کیږي. نو وس بیس څه شی دی؟ لیویس بیس یو سپیشي دی یو کیمیکل یو سبستانس دی which can donate چې هغه ډونیټ کوي اور ټینډ ټو ډونیټ ا پیر اف الکترون یا کوشش کوي چې د الکترونو پیر ورکړي. ګورئ جی ها یاد ساتئ چې اسید څه شی دی. ګورئ چې دا اسید شی دی دا اسید لیویس اسید څه شی دی هغه سبستانس دی which can accept a pair of electron چې هغه د الکترونو پیر اکسپټ کوي. خجی دغه شانتي بیس څه شی دی؟ بیس لیویس بیس څه شی دی؟ سپیشي دا which donate or tend to donate a pair of electron. څه کوي جی ډونیټ کوي یا ټینډ ټو ډونیټ ا پیر اف الکترون یا د الکترونو پیر ډونیټ کوي یا کوشش کوي چې ډونیټ کړي. دې ته موږ څه وایو؟ لیویس بیس ورته وایو. خجی مزید لږ ایکسپلینیشن درته ځو. ان اسید از ا الکتروفایل مطلب لیویس اسید چې دی دا الکتروفایل مطلب الکترون لیوینګ دی چونکې الکترون اکسپټ مین چې الکترون خوښ دي الکترون لیوینګ سپیشي ده. وایل ا بیس چې دی از ا نیوکلیوفایل یعنی پازیټیو پورشن لیوینګ یعنی نیوکلس لیوینګ یعنی د الکترون ورکوي چاله نو چې الکترون ورکوي اټس مین چې د هغه پازیټیو سیز لزي که نه. ځکه یاد ساتئ په دې کې کنسپټ دا دی په دې دوو لاینونو کې دا لاین چې دا ګورئ چې دا په دې سرکل کې چې ما بند کړ دې کې موږ دوه ټکي لیکلي دي. یو دی الکتروفایل ټکی یو ما لیکلی نیوکلیوفایل. الکتروفایل هغه سبستانس ته ویلی سي چې هغه باندې پازیټیو چارج او په نیګیټیو یا په الکترونو پسې ځي یعنی ځان ته الکترون چې دی اډ کوي. نو لیویس اسید چونکې الکترون اډ کوي نو دا الکتروفایل شو. خجی بل ټکی نیوکلیوفایل ته راځم. نیوکلیوفایل مطلب نیوکلس لیوینګ یعنی دا هغه سبستانس دی هغه کیمیکل دی چې هغه چاله خپل الکترون ورکي او یا په پازیټیو سیز باندې اټیک وکړي. نو چونکې بیس الکترون ورکوي الکترون ډونر دی دې وجې دې ته موږ نیوکلیوفایل وایو. دا خبر به کې د ایکسکیوز دپاره او د هایر کلاس دپاره ډېره اهم ده چې لیویس اسید الکتروفایل دی او لیویس بیس چې دغه نیوکلیوفایل دی. خجی اوس کم سپیشیز بچی دي هغه به ایز ا لیویس اسید ډیفینیشن نه خو کلیر دی چې څوک الکترون ډونیټ کوي اکسپټ کوي ساري او
لیویس بیس د ډیفینیشن نه کلیر چې څوک الکترون ډونیټ کوي. اوس راځو چې دې نه علاوه دې کې نور اضافي خبرې څه دي لکه کنسپټ بیس. خاجي وایي دوز کمپاوند هغه کمپاوند in which central atom has less than 8 electrons. هغه کمپاوند چې پای کې سنټرل الیمنٹ چې د هغې کې د 8 نه کم الکترون دي ان ویلنس شیل په آخرني شیل کې ان پازیټیو آین او په د پازیټیو چارج نو دا به خامخا لیویس ایسډ وي. دا به څه دا به لیویس ایسډ وي. سوي جي دا به لیویس ایسډ مطلب وایي هغه کمپاوند چې په هغې کې سنټرل ایټم چې دی د هغې کې د اتو نه کم الکترون دي او د هغه په ویلنس شیل کې یا په هغه پازیټیو چارج دا به لیویس ایسډ وي. ګورئ جي اوس راځو دا څنګه لیویس ایسډ لکه اوس BF3 چې دی دا لیویس ایسډ دی. ګورئ زه د سټرکچر راکومه دا B دی دغه شانتي زه F دلته کې ډرا کومه BF یو F دا شو بل F دغه شو یو F دا شو BF3 تب 3F دي. ګور اکټیټ ټکي به تاسو اورېدلی اکټیټ ټکي مونږ اورېدلی دی پای کې مطلب دی چې د دې ایټم دې د سنټرل ایټم وایي دا سنټرل ایټم د دې سنټرل ایټم نه چاپیره چې لون پیر چې د الکترون چې ساري لون پیر نو الکترون چې دی هغه خامخا سونی چې هغه اتی. ګورو څنګه اتی په دا یو بانډ چې یو الکترون دی کې دلته دی او یو الکترون دلته دی نو دوه الکترون شو. دغه شان په دې باندې کې یو الکترون دلته دی دغه شانتي په دې کې یو الکترون دلته دی دوه څلور شو ټکه دوه دا شو او دوه دا شو څلور شو. دغه شانتي یو الکترون په دې کې دی او یو الکترون په دې کې دی مطلب دا شپږ الکترون شو. دا خو پکار چې اکټیټ وای کنه دا خو اته پکارو د سټیبل الیمنت لپاره اته الکترون. دغه شانتي AlCl3 دی لکه اوس ګوره زه په دې باندې AlF3 یا Al ولیکمه لکه Al نو AlF3 AlCl3 دا ټول چې دی کې الکترون یو پیر کم دی یعنی یو بانډ کم دی نو خامخا چې دی به چا نه څه کوي دی به ځان له الکترون اکسپټ کوي او چې کله الکترون اکسپټ کړي مین چې دا لیویس ایسډ شو. خاجي یا دې نه علاوه که چېرته کې اکټیټ انکمپلیټ نه وي خو که چېرته په ده باندې پازیټیو چارج وي مطلب ګورئ جي ښه وایي آل کیټاین آر ایکټ از لیویس ایسډ آل کیټاین ایکټ از لیویس ایسډ ټول کیټاین چې دي څونه مطلب څونه پازیټیو چارج والا سپیشیز چې دي لکه دلته کې H+ یې ورکړی د باندې چې دی نو پازیټیو چارج دی. دغه شانتي Ag دی Ag چې دی ورکړی پر باندې پازیټیو چارج دی. دغه شانتي هر قسمه سپیشي چې به هغه پازیټیو چارج راغی دی به الکترون اکسپټ کوي الکترون لیوینګ به الکتروفایل به یا چې چا باندې الکترون وکمي لکه BF3 AlCl3 یا نور داسې قسمه کمپاوند شو دا به لیویس ایسډ اکټ کیږي. خاجي اوس راځو کم سپیشیز چې دي هغه به اکټ کیږي ایز ا لیویس بیس. اوس دا وایو سپیسیز ویچ اکټ ایز ا لیویس بیس کم سپیسیز به لیویس بیس اکټ کیږي. نو د لیویس ایسډ کې چې کومې خبرې مونږ وکړې هغه چې الټه شي هغه خبرې مونږ نو هغه به څه به لیویس بیس کیږي. لکه اوس ګوره دوز کمپاوند هغه کمپاوند ویچ هیو وایي هغه کمپاوند دوز کمپاوند هغه کمپاوند ویچ هیو لون پیر آف الکترون چې په هغه باندې لون پیر آف الکترون ان ویلنس شیل په ویلنس شیل کې یا نیګیټیو آین زی نو دا به ایز لیویس بیس پای کې موږ څه ویلو چې په چا کې په سنټرل ایټم کې لیس دین 8 الکترون په آخري شیل کې یعنې الکترون کمې پې یا پازیټیو چارج دلته موږ څه وایو چې اضافي الکترون لون پیري پې دا د ګورو چې لون پیري پې او یا نیګیټیو چارج نو دا به لیویس بیس اکټ کیږي او دی به خپل الکترون ډونیټ خپل پیر به چې دی هغه ورکوي. لکه اوس فار ایګزامپل زه NH3 علم د NH3 سټرکچر زه تاسو ته ډرا کومه خاجي دا ګورئ چې دا N دی دې سره چاپیره چې دی درې ایټمونه چې اټیچ وي NH3 ګورئ یو پیر چې دی دلته کې دی یو الکترون چې دی پیر یو الکترون دلته یو الکترون مطلب دا دواړه چې دی یو پیر دی مطلب یو الکترون دلته یو الکترون او بل الکترون مطلب دا دواړه الکترون چې دا لون پیر نو کله چې په یو مالیکول کې لون پیر وو دغه شان په H2 کې هم دی لکه اوس د H2 سټرکچر تاسو ډرا کړئ H2 ډرا کړئ نو په هغې کې په اکسیجن باندې چې دی نو دوه پیر دي دا زه دا چې دی دا الکترون پیر دي دا الکترون چې زه ډرا کوم زه په ډاټ باندې نه ډرا کوم زه په کراس دس په هغه نیګیټیو ساین باندې دی مطلب الکترون پیر دي. ښه جي نو کم سبسټانس سره چې الکترون پیر یا نیګیټیو چارج پیر نو دا به صحیح لیویس بیس نو د واټر سره او د NH3 سره د ما تاسو ته اګزامپل ولیکئ دې سره دغه شته
هایدروجن سوري الکترون پیر شته نو دا به لیویس بیس یا دین علاوه آل آین اکټ از لیویس بیسز سونه آینز شي چې په دب نیګیټیو چارج دي الته موږ سویلو چې آل کیټاین اکټ از لیویس اسید ټول کیټاین به لیویس اسید خو دلته زه خبره کوم دا ګورئ چې آل ان 9 چې لیویس بیس بي لکه اوس فار ایگزامپل دلته ګورئ چې په سین باندې نیګیټیو چارج دی په کلورین باندې چې نیګیټیو چارج دی دا څه دي دا لیویس بیس هر سیز باندې چې نیګیټیو چارج راشي دا به لیویس بیس ځکه د سره الکترون قضیه دې کې لږ کنسپچوال خبره کوم چې هاو ټو فایند دیټ ان element has lone pair یعنی یو element کې lone pair د کم ځای نه راځي لکه اوس دلته ما ویلي دي چې lone pair of electrons نو دا د کم ځای نه راځي دا موږ څنګه ډیسایډ کوو چې element سره lone pair شو اوس ګورو دلته کې د NH3 سره خو lone pair نه و لیکلي چې ما ډیسایډ کړل چې دلته یو lone pair دی یا د واټر سره خو دلته کې نه و لیکلي چې ما ولیکل چې یاره د سره چې نو دوه lone pair دی یو دلته pair دی یو دلته pair دی لکه ما خو دا نه ما ته څه زبرګ یم چې دا ما ته پته لګي د دې خبرې په اندازه سره کم ځای نه لګوم نو باقاعده د دې د کنسپټ لپاره راځي چې لږ ایکسپلینیشن وکړو ایکسپلینیشن به دې لپاره دی ګورئ جي دا دوه لون پیر چې د کم ځای نه راغلي یا د نایټروجن باندې یو لون پیر د کم ځای راغلی دې لپاره به تاسو د سنټرل الیمنټ الکترونیک کنفیګریشن کوئ سنټرل الیمنټ هغه الیمنټ وایي کوم چې په دې مالیکول کې یو پیر او چا پیر ورته ډېر شارټیج لکه ګورئ جي په دې کې نایټروجن سنټرل الیمنټ دی په دې کې اکسیجن سنټرل الیمنټ دی ځکه د یو دی د شاته ورته دوه هایدروجن او د نایټروجن ته درې اټیچ دي خا د ټول نه خبره نایټروجن اټامیک نمبر 7 د پریک ټیبل ته بلل شي تاسو به د الکترونیک کنفیګریشن وکړئ ګورئ جی د دې شکل الکترونیک کنفیګریشن کوو د په انیشل کې چې دوه الکترون دي 1s2 دغه شان دی 2s2 خا چې اوس پاتې به 3 الکترون دي 2p3 څو الکترون دي جی 2p3 اوس د ویلنس الکترون براواله لکه اوس د ویلنس الکترون دی 2s2 او 2p3 دا د سری د ویلنس الکترون خجی د s اربیټال راکې s اربیټال ما راکو په دې کې دوه الکترون دي ګورئ او دغه شان په p اربیټال چې پای کې درې خاني هغه راکې ګورئ جی د p درې خاني چې راکې یو خانه ده شو بل خانه ده شو اوس په دې ټولو کې یو الکترون دلته دی یو الکترون دلته دی یو الکترون چې دلته دی نو درې الکترون دي پکې کنه نو په ویلنس شیل کې چې کله تاسو کم الکترون پیر ولیدل جوړه ولیدل دغه الکترون بسې دا به لون پیر نو اوس ګورئ دا نایټروجن اخرنی شیل په دې کې چې نو لون پیر چې دی هغه موجود دی په دې کې څه دی لون پیر چې هغه په دې ځای کې یعنی یو پیر چې هغه دی دغه شانتي اوس راشي زه د اکسیجن کوم سپوز دا اکسیجن لیکم اوسو هجوز اکسیجن چې دی دا اټامیک نمبر 8 دی اکسیجن سره اکسیجن چې دی دا اټامیک نمبر 8 دی پریکټیبل کې وګوره 8 دی 1s2 2s2 او دا شانزداتي ختمو 2p4 ګورئ نو څنګه چې مونږه 2p4 الکترون دي خاجي دا لږ کلیر کوم تاسو ته چې مزید واضح شي خاجي اوس راشي دلته کې چې نو د اس اربیټال دلته دې سره نږدې وباسي دا اربیټال چې دی کنده دا د اس اربیټال دی او دا چې کوم دی نو دا د پی اربیټال دی اوس ګوره په اس کې دلته کې زما سره څو الکترون دي دوه الکترون دي دا دوه الکترون دلته کې ولیکئ یو الکترون دا شو یو الکترون شو ټیک شو دوه الکترون شو دغه شان څلور الکترون چې په پی کې دی یوه طریقې دا ده چې دوه درې او څلور الکترون د دې ایرو مطلب زمانه چې د الکترون هغه د سایز او چونکه ټایم د بچکول لپاره د لیکم خجینوس ګوري ما تاسو ته وی چې لون پیر ته ریسټ کې ته بل لاست شیل کې په ویلنس شیل کې چې کمپیر الکترون ګوره دا یو پیر دا شو یو پیر دا شو نو دوه پیر شو کنه نو د اکسیجن نه چا پیر یو پیر دلته او دا شانتي یو پیر دلته د سره دوه لون پیر سی وسره دوه لون پیر وسره چې هغه نو موږ په دې طریقه باندې لون پیر چې هغه راوستې شو تاسو د کلورین لون پیر راو بس هغه تاسو یو هوم ورک شو دا غیر لپاره د طریقو کې د الکترونیک کنفیګریشن وکړي او بیا اخرنی شیل کې وګورئ چې کوم الکترون پیړو دغه دغه چې لون پیر دی په ویلنس شیل کې خجی اوس راځو اگزامپل په بیس باندې کانسیډر کوو چې څنګه چې یو سبستانس لیویس اسید او لیویس بیس دی ګورئ چې دا زما سره NH3 دی د سره له پاسه لون پیر دی په نایټروجن باندې دا BF3 دی
مونږ وکتل مونږ وی چې د سره الکترون کمې ده مونږ دلته وګورئ سره لون پیر دي د کنسرن مطابق چې چا سره الکترون یا به خپل الکترون ورکوي او چا سره الکترون کمې هغه به اکسپټ کوي نو ګورئ جی دا الکترون نه دي ته دې ځای کې چې کوم الکترون دی ګورئ دا الکترون به راځي دې ته دی BF3 ته یعنی بي ته به راځي چا ته به راځي بي ته څنګه به راځي ګورئ ها دا NH3 سټرکچر دی جی دا نه دا NH3 سټرکچر دی دا کوم چې ما ډرامو دا څه دا NH3 دا چې دا BF3 سټرکچر دا ګورئ دا چا سټرکچر دی BF3 دلته چې کوم لون پیرو په دې ځای کې او په دې ځای کې هغه الکترون چې دی هغه دواړه چې نو ګورئ چې دلته راغلي دی د ایرو ته وګورئ تاسو دا ایرو ښکاري دا د بي طرف ته راغلي ځکه د سره کم یو نو اوس چونکې دا NH3 کې n الکترون ورکړل نو دا لیویس بیس شو او دی BF3 الکترون واغستل نو دا لیویس ایسید شو مطلب زما سره د کنسپټ مطابق NH3 لیویس بیس دی او BF3 چې دی هغه NH3 چې BF3 چې دی هغه لیویس ایسید دی خجی اوس راځو لږ ایکسپلین کوو دغه ډیفینیشن دغه اگزامپل و in the above example په above example کې NH3 act as a base NH3 base دی ځکه چې د الکترون پیر سکل د ډونیټ کړ الکترون پیر سکل ډونیټ کړ while خو BF3 چې دی BF3 act as a Lewis acid دا Lewis acid دی ولې acid دی چې د الکترون پیر سکل هغه اکسپټ کړ لیک شو جی دا موږ لپاره دا خبر ایکسپلین هم کا دلته ایکسپلین شو اوس راځو بل اگزامپل ته جی بل اگزامپل زموږ سردار ګوره چې ما تاسو ته الریډي د دې دا کنسپټ کلیر کړی دی چې د دې واټر سره ګوره دلته کې دوه لون پیر چې دی ما لیکلي دي دا ګوره چې یو پیر دا دغه شانتې یو پیر دا د اکسیجن سره چې لون پیر دی نو دی به دا ورکوي چله که نه اوس سپوز دا یو پیر چې کوم دی دا راغی او د هایډروجن ته اډ شو چاته اډ شو هایډروجن ته اډ شو میلاو شو نو اوس دا د هایډروجن ته ولې میلاو شو ځکه ورته میلاو شو چې د هایډروجن باندې د الکترونو کمی و هایډروجن باندې الکترونو کمی د پازیټیو چارج دی د کنسپټ مطابق H+ یعنی په کیټاین باندې الکترون الي لون پیر والا الکترون ورکوي نو دا ګوره دا الکترون پیر ډونر دی او هایډروجن چې د الکترون پیر اکسپټر دی دا ګوره د هایډروجن الکترون پیر اکسپټر دی نو راځي دلته به کلیر کوو چې دلته چې کوم لون پیر په دې ځای کې او په دې ځای کې هغه الکترون چې کوم دی دا چې دا ګورئ دا یې راغستی او د هایډروجن ته ورکړی د هایډروجن کمی چې دی هغه پوره کړی دی نو دې وجې نه چې دی H2O نه H3O جوړ شوی دی ښه جي اوس دا پازیټیو چارج ولې راغلی دا هم لږ ایکسپلین کوو دې له راځو په اخره کې ښه جي اوس راځو بل اگزامپل سیکنډ اگزامپل دا دی چې څنګه چې ایکسپلین شوی چې په NH3 کې په نایټروجن یو لود پیر دی دا الکترون راشي او د هایډروجن ته میلاو شي نو ګورئ چې دا هغه NH3 والا سټرکچر دی دا سټرکچر چې کوم دی دا لیویس سټرکچر د په هر سټل کې چې ویستی شي او دا H دی کوم باندې چې پازیټیو چارج اوس د پازیټیو چارج ختم دی ځکه ختم دی چې الکترون چې دی هغه ورته د دې ځای میلاو شي ګورئ چې دا ګورئ نو خامخا خو د دې نه جوړ شوی NH4 دی ځکه چې NH3 یو هایډروجن اډ شو خو اورال پازیټیو چارج راغلی ولې راغلی دا مې ایکسپلین کوم نو په دې کنسپټ په دې ډیفینیشن کې چا هایډروجن الکترون ورکو لیویس بیس پاغی لکه NH3 چا هایډروجن واغستو هغه H+ ته دا به لیویس ایسید کمپاوند به دا جوړیږي د کمپلیکس کمپاوند وي کمپلیکس ځکه چې دوه درې اټمونه یو شو کمپلیکس طریقه باندې خجی H+ دلته لیویس ایسید د اتوماتیک خبر دی هایډروجن ورکي الکترون به اخلي هایډروجن عین دی د لیویس بیس ته ځکه چې د سر نیګیټیو چارج دی به هایډروجن د الکترون ورکي نو ګوري دا واټر فارمیشن چې کوم دی د خپل لیویس ایسید او بیس فارمیشن دی خجی اوس راځو دې کې کنسپټ چې لکه ولې دا پازیټیو چارج دی هغه اپیر کیږي ګوري چې ځان پوهه کلیر دلته خبره بیا د اکټډ ده د سنټرل اټم چې دی اکسیجن د سنټرل اټم اکسیجن چې دی چاپیره پکارو اته الکترون سو پکارو اته الکترون نو ګوره په دې باند کې چې دوه الکترون دي دغه شان په دې باند کې چې دی دوه الکترون دي دغه شان دوه لون پیر دادي دغه شانتي دوه لون پیر دادي اورال خو د ښکاري چاپیر اته الکترون که تاسو شمار کوئ خو که تاسو وګورئ دې هایډروجن سره الکترون کمی نو دا یو الکترون چاته راغلی دا هایډروجن ته راغلی دا چاته راغلی هغه هایډروجن ته راغلی یعنی د اکسیجن نه یو الکترون کم دی چې الکترون کم دی نو هغه پازیټیو چارج دلته اپیر شو ځکه پازیټیو راغی فارمل چارج دی وایي راځو د بل لاندې کنسپټ ته چې دلته په NH4 باندې ولې اورال پازیټیو چارج راغلی لکه دا پازیټیو چارج ولې دی په دا پازیټیو چارج بیا هم دغه خبره ده چې لکه دلته کې ګوره دا یو باند چې دوه الکترون دي دې باند کې چې دغه شانتي دوه الکترون دي
دغه شان په دې بانډ کې 2 الکترون دي، دغه شان په دې بانډ کې چې 2 الکترون دي. نو چاپیره د ډاټونه شمار کې دا ټول چې ګوره 2 دغه شانتي 2 دغه شانتي 2 دغه شانتي 2 اورال 8 الکترون دي. او د نایتروجن نه په کار هم د چې چاپیره 8 الکترون دي د سټیبل نیچر لپاره. خو دلته کې چون کې د سره چې کله د هایدروجن ملایدو په د باندې د الکترونو کمیو، یعنی دا یو الکترون په دې ټایم کې چې دی بچای حسابېږي دا چې د هایدروجن سره حسابېږي. خو نو بقایا 1 2 3 4 5 6 7 یعنی د هایدروجن سره 7 الکترون دی. یو خو کم دی کنه، دی وجنه چون کې یو الکترون کم دی او مین سنټرل الیمنت نایتروجن دی، نو په ټول کمپاوند باندې پازیټیو چارج راشي. دی وجنه چې دی دا لپاسه H3O پلس دی د سره لکه دا موږ ډیسې لیکو H3O او په هغه بل لپاسه پازیټیو چارج H3O پلس دی ته هایدرونیم آین وایي، د سوی دی ته هایدرونیم آین وایي. دغه شانتي د NH3 نه سره چې کومه دغه ملاو شو د NH4 سره ملاو شو، نو دا سره د NH4 دا NH3 نه پس NH4 شو کنه، او په د باندې اورال پازیټیو چارج راغی ځکه ما تاسو ته چې یو فارمل چارج راغی دی آین دی ته امونیم آین ویل شي. دا خبره ساتي د دې د لکه دې سره په اخر کې هایدرونیم آین هایدرونیم NiUm دا IUM ټکی چې په اخر کې راغلی دی د دې مطلب دا پازیټیو چارج. نو د دې سره هایدرونیم سره IUM راغلی، هایدرونیم په نوم سره د واټر د H3O پلس سره، او د دې امونیم AMMONIUM د دې سره امونیم راغلی دی. نو هر ځای کې چې IUM چارج راغلی نوم کې IUM راغلی مطلب دا سیس پازیټیو دی. دغه شان سوډیم تاسو ګورئ هغه پازیټیو دی IUM، پوټاشیم وګورئ هغه پازیټیو دی، دغه شان کیلشیم وګورئ هغه پازیټیو دی. نو د دې کیمستري کې څه رولز دي هغه د وخت د ویډیو سره به موږ کلیر کوو. خجی نو په دې ویډیو کې مونږ لیویس اسید او د هغې کنسپټ چې دی د اسید او بیس ایکسپلین کوو د اگزامپل سره. د دې نه علاوه پکې چې لون پیر څنګه چې دی ډیرایو کېږي دا پکې موږ ایکسپلین کړل. دغه شانتې مونږ دا هم وایو چې دا سټرکچر چې دی هایدرونیم آین باندې پازیټیو ولې راغلی دی، په امونیم باندې پازیټیو چارج ولې راغلی دی، دا خبرې ټولې مونږ کلیر کړې. د دې نه پس هم که څه کنفیوژن یا څه کمی به شي نو تاسو چې نو هغه باقاعده زموږ نه چې نو تپوس چې دی په کمنټس کې چې دا کولی شي د هغې مطابق به موږ تاسو چې دی هغه بیا کلیر کوم. خاجي اوس د دې مطابق کوېسچن په بورډ کې څنګه راتلی شي، جست سمپل چې ایکسپلین لیویس اسید بیس وذ ایگزامپل، یا تاله چې دی دا یو دغه درکړي لکه اوس فار ایگزامپل تاله دا H2O پلس H درکړي چې دا جسټیفای دیس as in Lewis acid or as a Lewis base. मतलब तो बया सके तब बया दा एग्जांपल लिख कीजिए दावल به Lewis acid define کې بیا Lewis base define کې بیا به چې دا एग्जांपल ورکې دا به justify شي. justify mean explain with reason چې دا څنګه نو بیا به سره دغه خبرې ولیکي چې هایدروجن آین الکترون اغست دي او هغه پازیټیو چارج دی او د کنسپټ مطابق چون کې دا پازیټیو سیس چې الکترون پیر ایکسپټ کوي نو دی وجه دا Lewis acid شو او دا واټر چې کوم دی دا نو د چې لون پیر دی نو دا هغې مطابق به توګه دا Lewis base دی. دغه شان دا هم راتلی شي چې تاسو consider ammonia and hydrogen ion as a species justify the both as a Lewis acid or a Lewis base. نو دې مطابق خبر راځي. یا تاسو ته داسې هم راتلی شي تاسو ته ګورئ چې په دې ځای کې دی او دا دې بانډ ته وګوره دا کوارډینیټ کولنټ بانډ دی دلته هم یا په بل اگزامپل کې هم. نو اکثر داسې اگزامپل راشي وایي په لاندینو کې داسې کمپاوند وګورئ چې پکې 2 قسمه بانډز دي پکې. نو تاسو که وګورئ که نه جي نو دې کې ګوره دا بانډونه چې د کولنټ بانډ دی دا څه دا کولنټ بانډ دی او دا چې دا کوارډینیټ دی. دغه شان دا درې واړه چې دا کولنټ دي خو دا چې کوارډینیټ دی دا 2 قسمه بانډ دي. نو په امونیم او په هایدرونیم کې دغه شان دي چې د NH3 او BF3 چې کوم کمپلیکس و په هغې کې هم باقاعده چې دی زموږ سره دا دی چې ګورئ دا دې کې هم 2 قسمه بانډ موجود دی لون پیر دا کوارډینیټ کولنټ بانډ موجود دي. ځکه چې کوارډینیټ کولنټ بانډ چې دی دا د لیویس اسید بیس کې کله چې لیویس بیس الکترون ورکوي لیویس اسید له نو دا موږ په کوارډینیټ کولنټ بانډ ځای راو ځکه چې په دې کې الکترون چې دی دواړه د یو طرف نه راغلي او کوارډینیټ کولنټ بانډ ډیفینیشن هم دا دی چې کله یو الیمنټ الکترون خپل ورکي مکمل بل وادري لکه د یو طرفه شیرینګ وشي نو هغې ته کوارډینیټ کولنټ بانډ وایي. دې وجه لیویس اسید او بیس چې دی په هغې منځ کې کوارډینیټ کولنټ بانډ په پراډکټ سایډ باندې لګي. ښه نو زه تاسو نه چې دی نو رخصت الم او زموږ په دې ویډیو کې که بیا تاسو ته هم که څه کمی به شي نو تاسو بالکل زموږ سره چې دی په کمنټس کې چې نو رابطه ساتلی شئ انشاءالله کمی به شي به چې دغه ریموو کوو. والسلام د خدای په امان.